راته وایي چې تاسو دا کوم تلاوت کړی ډېر په ښکلي انداز سره م کړی دی او ډېر روان تلاوت دی که نه دا راته ووایي چې دا مو څنګه ذهن ته راغلې او نور تاسو په خپل باندې تراویح کړي موږ په خپل باندې هم ډېر تلاوتونه اورېدلي دي ډېر ښکلي ښکلي انداز سره شوي دي خو دا پکې یو ځانګړی غونده کې انداز و دا راته ووایي دا سټوري څه وه بس بایجان دا داسې کار و چې ما لکه تراویح ډېرې زیاتې کړي په خپله مې کړي دي تقریبا 13 کال مې تراویح کړي خو ما داسې تراویح کړي دي چې زه پښیمان یم په خپلو تراویحو باندې صحیح ځکه چې مقتدیانو داسې کاري څوک وایي تیز څوک وایي رو نو دې پرې کې چې کوم دی ما ورته ویل ما زه به ختم کوم خو په یو شرط باندې صحیح چې زه به نه ستاسو خبرو ته ګورم زه په خپل انداز باندې چې ختم کوم هغه انداز به معلوم چې کم خلک استعمالي خو داسې نه لکه دا دوی چې کومې منډې وي کوم دغه کوي لکه د هغې نه به زه ډېر مختلف یم نو ما چې کوم دی نو په دغه انداز باندې تراویح کړي دي خو خپل دا انداز مو خیال له څنګه رالو بس انداز مې داسې رالی چې ناس ما تلاوت مې کوو بل دا چې مور راته ویلو وی بچیا تراویح وکړه دې پرې کې ما ورته ویل ملمورې نشم کولی بل پرې کې مې کړي دي بس هغې راته ویلې چې خیر ده زموږ دپاره دا تراویح وکړه بل دا چې پلار دې وایي چې زما په اړه باندې ډېر ارمان دی چې ریحاب تراویح کولی زور پسې شاته ولاړ ویم نو بس ما خبره چې کوم دی اړه ته ونیوله ما پلار خو مې لا فلحال نشته دی سعودي کې دی خو زه به د هغه د ارمان چې کوم دی لذیذ نه پوره کړم صحیح نو ما داسې کار وکړ چې ما دا تراویح وکړې خو هغه چې کوم دی نو په ډېر ښکلي انداز سره راغلي دي او ماشاءالله زه د مینوالو ډېره مننه کوم چې ما دومره سپورټ راکړو خو ټول محنت چې کوم دی نو د مور او پلار مې دی او بل دا چې وروڼه مې چې کوم دی نو ما ته وایي چې نه راباندې کوداله وم نه راباندې غلا کوم هېڅ ته باندې نه کوم خو ته خپل قرآن راټینګه خپل سبق راټینګه صحیح ډېره سمه ده قاري صاحب محترم موږ ته به دغه کوم تاسو تلاوت چې کړی دی هغه به راته هغه هغه شانتي انداز کې ووایي په هغه ترتیب باندې راته ووایي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا سبحان الله ماشاءالله قدرمنو کتونکو څنګه چې تاسو تلاوت واورېدو ډېر ښکلي انداز سره امید لرم چې تاسو به ترې خوند اخیستی د دې نه علاوه چې کوم دی مونږ د دوی د خولې مبارکې نه د اذان اورو نو انشاءالله چې دا به هم ستاسو خوښ شي اذان راته ووایي حي على الفلاح حي على أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن